أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نانی درس کے بھائی انشاءاللہ العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 11 آیات نمبر 92-93 دو آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. دې آیات تعلق هم چې دی نو هغه د تیر شوي درس سره چې دی نو هغه دی چې دوی حضور علیه الصلاة والسلام ته چې دی نو هغه دا فرمایلو چې الله رب العزت نو هغه په یو بشر باندې سند نازل کړي ما انزل الله علی بشر من شیء. نو الله دا غینه جواب ورکو چې توی ورته وایه چې موسی علیه السلام چې په کوم کتاب سره راتله کړو تورات هغه چا نازل کړو. نو چې څنګه هغه کتاب الله جل جلاله نازل کړو دغه شانتي قرآن پاک نازلونکې هم الله دی. الله رب العزت نو هغه دا کتاب نازل کړی دی مبارکون چې دا کتاب برکت والا دی. برکت څه ته ویلی کېږي نو وایي چې برکت ویلی کېږي النما والزیادتو. نما ته ویلی کېږي ډېروالي ته چې دی نو هغه ویلی کېږي والخیر او خیر ته چې دی نو هغه برکت ویلی کېږي. نو دا کتاب دا د انسان شرافت زیاتی دا د انسان عظمت زیاتی دا د انسان چې دی نو هغه عمر زیاتی په هغې کې د دې په وجه برکت چې دی نو هغه پکې لګي دا د انسان ثواب زیاتی دا د آخرت درجې چې دی نو هغه زیاتی. دې کتاب سره لګېدل دا سراسر چې دی نو هغه کامیابي ده. نو الله وی هذا کتاب انزلناه دا کتاب مونږ چې دی نو هغه نازل کړی مبارکون چې دی نو هغه برکت والا کتاب دی. د دې ویل چې دی نو هغه د برکت نه خالی نه دی د دې کتل د برکت نه خالی نه دی د دې زده کول چې دی نو هغه د برکت نه خالی نه دی د دې نیول لاس وړل دا د برکت نه خالی نه دی ان او بیا چې په دې عمل وشي نو هغه خو بیا صرافت چې دی نو هغه برکت دی. صحابه ول چې الله رب العزت دومره لوی مقام ورکړو د دې قرآن په وجه ورکړو. حضور علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک مفهوم هم دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. الله رب العزت د دې کتاب په وجه باندې ډېر خلکو له اعلی مقام ورکو اعلی درجو ته ورسول ويضع به آخرین او د دې کلام په ذریعه الله هغه خلک چې چا دې تشا کړل الله رب العزت هغه نیس او نابود کړلو. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ غلام دی خو چې دې کتاب سره ځان ولګو الله ولکم مقام دا ورکو. ابو لهب چې هغه نو قریش خاندان دی خاندان اوچت دی مشرانو سردارانو کې دی مال او دولت وسره ډیر دی رنگ او حسن چې نو هغه انتها ده خو چې کله دې کتاب ته شا کړل دا کتاب ونه منلو الله رب العزت چې نو هغه سکه کو سوره نیس نابود شو. نو ځکه وایي انزلناه مبارکون دا کتاب مونږ نازل کړی چې دا برکت والا دی مصدق الذی بین یدیه او د ماقبل تمام کتابونو تصدیق کوونکی دی. څنګه چې ماقبل کتابونو کې اصول ولو د هغه ټولو اصول چې نو هغه تصدیق کوي د الله د وحدانیت د الله سره شریک جوړول قبیح کار دی اثبات د قیامت ولتنذر القرى ومن حولها او الله وی دا موږ د دې لپاره نازل کړی دی چې تو په دې باندې ویری القرى چې نو هغه دغه کلي والا القرى د مکې خلکو ومن حولها او کم چې د دې نو آس پاس دی. اوس القرى مکې ته چې نو هغه ولې ویلی کېږي نو دوه وجې دي. یو چې نو هغه دا چې نو هغه ویلی کېږي ناف ته. نو ناف که تاسو خیال کړئ نو مکې ته دا ځکه ویلی کېږي چې نوم د هر انسان دا د وجود بالکل په منځ باندې وي او بیا د دې په دې وجود چې نو هغه د نوم په ذریعه باندې د هر انسان د خوراک چې نو بندوبست الله پاک د مور په ګډې کې په دې ځای نه کوي
دې ځای نه چې دی نو هغه ورته یو تار یو پیپ چې دی نو هغه تللی وي په هغې سره د هغه د غذا چې دی نو هغه بندوبست کېږي. دویم هم ویلی کېږي د اصل په معنی باندې چې کم اول او اصل وي. نو دې وجې نه چې نو هغه لیکلي تفسیر جلالین په حاشیه باندې هم شته، نورو تفاسیرو دې هم لیکلی دي چې الله رب العزت د ځمکه پیدا کوله نو د ټولو نه وړاندې ځای چې دی نو هغې د مکې مکرمه په کم ځای باندې چې بیت الله شریف دی خانه کعبه ده دا ځای چې دی نو هغې پیدا کړو. والارض بعد ذلك دحاها الله یې وروسته بیا موږ د دغې نه ځمکه چې دی نو هغه خوره کړه. نو دی مین ځای دی بلکل سینټر دا دی. بیا د دغې نه وروسته مغربا شمالا جنوبا شرقا دا ټوله دنیا چې دی نو هغې نه خوره شوه. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام اصل دغه ځای کې مبعوث شو لتنذر ام القرى چې تو ویرې په دې باندې مکې واله چې دا د دې وړاندې چې نو هغه مخاطبین دي ومن حولها او کم چې بیا د دې نه غیر چاپیره دي بدې چې نو هغه په جنوب په طرف باندې د جنوب اخرنی سر ته د شمال په طرف باندې د شمال د اخرنی سر ته مغرب ته نو د مغرب اخرنی سر والا پورې او مشرق ته نو د مشرق اخرنی سر والا پورې. والذین اواکسان یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب بالآخرت په آخرت باندې یؤمنون به دوی هم په دې کلام باندې بیا یقین ساتي وهم علی صلاتهم یحافظون او دوی د خپل منځ نو هغه حفاظت کوي د خپل منځ نو د هغې پابندي کوي. اوس حضرات نو هغه لیکلي شیخ دې خو عبادتونه کتلی شي نو ډېر شي دي روزه ده زکات دی حج دی جهاد فی سبیل الله دی امر بالمعروف نهی عن المنکر دی سیک نه سیکانه دا ټول چې نو هغه عبادتونه دي. اوس په دې ټولو عبادتونو کې الله رب العزت نو هغه تخصیص د مونځ وکړلو وهم علی صلاتهم یحافظون نو د دې مونځ نو هغه وکړو. نو دای جواب دا دی چې د ایمان نه وروستو د ټولو نه افضل ترین درجه چې نو په عبادتو کې دا د مونځ ده. حدیث مبارکه کې راځي د ټولو نه وړاندې چې نو هغه منځ پر شوی دی او په ورځ د قیامت به د ټولو نه وړاندې د مانځه چې نو هغه حساب کتاب کیږي. نو دی وجې نه وهم علی صلاتهم یحافظون دوی به د خپل منځون چې نو حفاظت کوي چې دا د انسان د مسلمانۍ چې نو لوی علامت دی. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. اوس دلته دی نو الله پاک د ظلم ذکر کوي. مخکې مونږ دوه درې پیرې څلورو سپارې کې ویلي ولو چې دلته ازلم او عربی ګرامر متعلق چې دی نو هغه راځي دا صیغه چې دی نو هغه د اسم تفضیل ده دا صيغه چې دی نو هغه د اسم تفضیل ده. نو صيغه د اسم تفضیل په دې کې د دین چې دی نو هغه سیوا والي چې دی نو هغه مبالغه لپاره بل سره. اوس دې آیات کې الله رب العزت درې کسان لوی ظالمان چې دی نو هغه اخودل. یو الله وی هغه سړی نه څوک غټ ظالم کې دی شي داغه نه بل غټ ظالم نشته. کم سړی چې دی نو هغه سوی افترا علی الله کذبا چې دی په الله باندې دروغ جوړ کی. اوس په الله باندې دروغ څنګه جوړیږي؟ حدیث قدسی چې دی نو هغه راځي د حقیقي مفهوم دی هغې کې راځي چې نبی الله فرمایي وایي چې دی نو هغه شتمني عبدي ابن آدم ما ته چې دی نو هغه ابن آدم بدې ردې وویلو او دی نو هغه لیس ینبغي له دا د هغه دپاره مناسب نه وه. بیا وایي چې دا سوال دا بدې ردې نو وی د بني آدم چې دی نو هغه وایي چې د الله دپاره اولاد دی حالانکې الله پاک چې دی نو هغه د اولاد نه پاک نه. بیا چې نو هغه بني آدم زما باندې چې نو هغه دروغ ویل او حالن کې دل نه مناسب نه و چې د ماته د دروغ نسبت کړی. الله وی ورځ د قیامت حق او سچ ده ورځ د قیامت چې نو هغه شته او بني آدم وی چې دوباره پاسېدل نشته قیامت نشته. ټول نه لوی دروغ چې نو هغه دادي چې څوک د الله سره شریک جوړ کړي د الله په باره کې چې نو هغه د الله سره چې نو شریک جوړي د قیامت انکار کوي. او قال اوحي الی ولم يوحى الیه شیء او دویم دا سړی نه لوی ظالم څوک کېدی شي چې د نبوت دعوه وکړي د چې نو هغه پیغمبري د الله پاک د طرف نه نه میلاو شي الله د پیغمبر نه جوړ کړي او د نبوت نو هغه دعوه وکړي. لکه د حضور علیه الصلاۃ والسلام زمانه مبارکه کې دوه کسانو چې نو هغه دعوه کړې وه. سنا کې چې نو هغه اسود انصي چې نو هغه ملعون کړی وه او یمامه کې چې نو هغه مسیلمة الکذاب. بیا چې نو اسود انصي فیروز دهلوي رضی الله تعالی عنہ هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې چې نو هغه مردار کړلو. نو چې کله هغه مردار شولو نبی علیه الصلاۃ والسلام فاز فیروز الدهلوي فیروز دهلوي چې نو هغه کامیاب شو. دا چې نو اسود انصي چې نو هغه جهنم رسید کو هغه مردار چې نو هغه مردار کړلو.
او بیا د هغې نه وروستو مسیلمة الکذاب دا چې نو هغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله زمانه خلافت شولو نو د ټولو نه وړاندې جهاد دغه چې نو هغه د دې خلاف وکړلو او په دې کې تقریبا 900 پورې قاریان شو چې نو هغه شهدا شول شهادت چې نو هغه ته ملاو شو او بیا دغه چې نو هغه مسیلمة الکذاب چې نو هغه مردار کو. بیا د الله پیغمبر فرمایل چې د قیامت پورې بچنه نو هغه 30 دجالون کذابون دیرش چې نو هغه لیلی چې نو هغه کذابون دروغجن چې نو هغه برازي د نبوت دعوه وکړي. نو دې خو بیا حضرات لیکلي دا خو ډیر شي نه. استاد محترم حسین صدیقی صاحب دامت برکاتهم العالیه روضۃ الاحمدی شرح ترمذی پاغي کې داغه ثابت فهرست لیکل د وچنه نو هغه کې خزم نه چې داغه په دعوه کړی د نبوتو نو هغه کې ډېر شي چې نو هغه ذکر کړي. نو بیا حضرات داغه جواب دا ورکړي چې دا دیرش بده سي چې دا معروف او مشهور شي د دوی متابعین بډيري خلک بچنه نو هغه دا منی ډیرو دا دیرش بچنه نو معروف او مشهوري لکه د دور کې جنو هغه مرزا غلام احمد قادیانی ملعون چې نو هغه وګورئ سوره خلک چې نو هغه متابعین داغه چې نو هغه کې داغه پیسو باندې په یو سابل سپاري خرڅوي. الله دې موږ داغه نه وساتي. نو دغه وجنه ختم نبوت دا د ایمان حصہ ده د دې عقیده چې نو هغه ساتلو. بیا دغه قادیانیانو چې څومره هم منصوعات دي نو دغه ټول منصوعات داغه نه چې نو هغه مکمل طور بایکاټ کول. اوس هغه خو دي حرامیان دا غوي شي کوالټي خوري جوړه کی نور دې څه دغه کی خو د ایمان نه د یو شي کوالټي هم دغه خنه شي کېدی. نو دا غوي چې څومره هم د سمرقند شولو یا چې نو پران شولو یا چې نو هغه میزان شولو دا چې څومره شیزونه دا غوي دي دغه نه مکمل سړی بایکاټ وکي کدا هغه پکې چپ کې راځي کاغذ چې نو مشروباتو کې راځي کاغذ نو هغه په دې نور شیزونه کې د دغه کپنې دغه شیزونه وګوري. داغه لپاره آسان ده ختم نبوت والا چې نو هغه شوبان ختم نبوت نه عالم مجلس چې نو هغه ختم نبوت د دې دا غوي چې نو غوتول کې دا هغه لټریچر چې نو هغه لیکلي د دې غټول چې نو کم ته دې منصوعات نه داغه ټول چې نو هغه وضاحت ورکړي هغه شوزونه نو دغه نسړی چې نو په خپل احتیاط کوي بل ورور مسلمان دکاندار دا غلم دعوت ورکړي چې دا شوزونه د مساته دا ګوره د ایمان چې نو د زوال سبب جوړيږي. نو دویم بار الله وی ظالم هغه دی قال اوحي الی ولم يوحى الیه شیء شدت وحی نه شوی او د وحی چې نو هغه داوا کوي. ومن قال سانزل مثل ما انزل الله او دریم الله پاک وای هغه کسو چې هغه چې زرد چې زبط نو هغه هم نازل کم بیان وکم څنګه چې نو هغه الله پاک قران پاک نازلای. نو د دې نه مراد چې نو عبد الله بن ابي سرح دی القرشي عبد الله بن سرح القرشي د صاحب وحی چې نو هغه کاتب الوحی هم ولو حضور علیه الصلوۃ والسلام وحی به هم لیکله د درې پیرې نو د یو مقراله د بخلبان یو جمله رااله التی بد الله پاک د طرف نه هغه وحی جوړه شي مخکې به هم بیا راشي. نو التی جنو د انسان د فیدایش متعلق جنو خلق وي خلقنا من نطفه فكسونا جنو بیا ثم علقه بیا جنو هغه مضغه فكسونا العظام لحمه ثم انشأناه خلقا اخر د چې کله د جملې تورسینو نو د بخلبان اداره فتبارك الله احسن الخالقین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اكتبها دا وسره هم ولیکدام د الله د په دغه ځای کې چې هغه مرتج شول دا خو چې کوم خبره کوم دا پیغمبر هغه نه څنګه دا پیغمبر قرآن بیانول شي د څه غوزوم بیانول شم هغه نه د چې هغه ارتداد اختیار کړو بیا لاړو چې هغه مکه مکرمه ته آل د مکه مکرمه کې د مشرکانو سره چې هغه یو شانتي شول د هغه سره پاغه باندې بیا ورته د فتح مکه نه مخکې الله رب العزت ورته دوباره بیا ایمان چې هغه نصیب کړلو بیا دغه نه ورسته ایمان راوړل دوباره او بیا په خپل دغه ایمان باندې قائم او دائم چې هغه اوسېدو د مرګ پورې چې هغه د ایمان سره بیا پاتې شو. بهرحال دریم ظالم هغه دی چې دیو چې زبر د قرآن پشان الان کې قرآن کې الله پاک چیلنج کړه څوک د دې په شانتي راوړی شي بیا الله پاک په لس سورته راوړی سورته هود کې بیا غم نشي بیا سورته بقره کې تر شو فاتو بسورته الله بیا د دې په شانتي یو سورته راوړی دا غینه هم عاجز شول. قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت الله وی تو بچنه هغه چې وینه هغه وخت کې چې کله د ظالمان سکرات الموت کې چې هغه ځنکدن په سخت کې والملائکه باسطوا ايديهم او فرشتو تلاسونه چې وګد کړي د مبارکه کې راځي مفهوم نه دی چې فرشته دوی په لاسونو وګد نو چې کله نیک مسلمان وي نو هغه ته فرشتي وي چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه اے نفس مطمئنه تو الله طرف ته جنې اگر روان شه
الله رب العزت ته جنانو هغه خپل ځان حواله کړي دغه روح په خوشحالۍ سره جنانو هغه راشي. بیا چې کله جنانو هغه فاسق فاجر وي کافر وي نو دله چې کله فرشتې راشي نو دغه روح ته وایي جنانو هغه یا ایها النفس الخبیثه ای بدبخت نفس راوزه الله عذاب ته جنانو هغه راشه اليوم تجزون عذاب الهون نن بتا ته جنانو هغه سخت جنانو هغه عذاب د ذلت عذاب بده ته میلاو شي. دا نفس جنانو هغه د روح په وجود کې خور شي. بیا وای دا د دین جنانو هغه د سي راخکودل کېږي لکه څنګه چې په مالوچو کې جنانو هغه توده وسپنه راخکودل کېږي او چساره دا غیر جنانو هغه خيږي دسی په سختۍ سره جنانو ادا روح وایسره شي. علامه ابن جوزی رحمه الله جنانو هغه لیکلی دي دا غوي چې فرشته د انسان مسلمان نه روح څنګه علي او د کافر نه جنانو څنګه علي سختۍ نو دا هغه مثال ذکر کړي وی د سې جنانو هغه د حقیقي روایت نقل کړي دي نو هغه روایت کوي چې دا فرشته کله مسلمان لرازي د اورا یا جنانو یو مل فاصله کې د کینی د ګلونو خپل د ګل دستې جنانو هغه ځان سره راغستي خوشبو جنانو هغه د خېږي د رو د انسان تر نږدې کېږي د مړ ته چې کم مړ کېږي ان تر دې د خوا ته راشي د لري نه چې دا رو اینې دی سره مانوس شي بیا د دنه په قلار جنانو هغه د روح راکاږي حدیث مبارکه کې راځي د سي لکه څنګه چې د وړو نه جنانو هغه اختراق کودل شي. بیا جنانو هغه کله د کافر وي دا فرشته جنانو هغه پس بد مور خاصه شکل کې جنانو هغه راشي صاب بدوي جنانو هغه د خيري او د قار سترګو نه جنانو هغه اوروزي لغټ غټ جنانو هغه په وختي په بدهل او د نفس د انسان خواله راشي د چې کله هغه حالت ویني په د باندې روب جنانو هغه تارشي دا روح په وجود کې جنانو هغه خور شي ورک شي فرشتي جنانو هغه په زور دی راوباسي وي د دې د جنانو هغه د راوزي لکه څوک د غنو په خوا باندې جنانو هغه د غنو یو جاړه داغه کې داغه جاړه نه د غنو یو څنګه راکاږي او پیسې پلاستیکونه او زړې ټوکړې او یو څو بل سودا جنانو هغه وینخلي په د سختۍ جنانو هغه راشي وای که چرته مسلمان ته دغه نه اورست راحت میلاو نشي د ځنکدن دغه سخت دغه جنو هغه خوشحالي د لپاره کافی ده او که کافر ته دغه نه اورست نور سزا هم ورنکړي شي نو دا ولا کافی ده. الله دې موږ د ځنکدن د سخت نه وساتي. نو ځکه الله می باسط ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق چې تاسو بنا حق وكنتم عن آياته تستكبرون او تاسو بد الله د آیاتونو تکبر کولو. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وهذا او دا کتابونو کتاب دی انزلناه چې نازل کړی دی مونږه مبارکون برکت والا مصدق تصدیق کون کې الذي د هغه بین یدیه چې د دې نه وړاندې مخکې ولتنذر ام القرى او د پاره د دې چې تو ویری چې نو مکه والا ومن حولها او کم چې چار چا پیر د دې نه دي والذین یؤمنون او هغه کسانو چې یقین لري بالآخرت په آخرت باندې یؤمنون نو داغوی ایمان راوړي یقین لري به په دې کتاب وهم علی صلاتهم او دی په خپل منځونو باندې یحافظون حفاظت کوي. ومن اظلم ممن افترا او داغه چا نسو غړ ظالم دی چې هغه جوړ کی علی الله په الله باندې کذبا درو او قال او یا دی وای او هي چې وحی شوی د الی ما تا ولم یوه الیه او نوی شوی د شی انس شی زو د وحینا. ومن قال سانزل مثله او داغه چانه لوی ظالم کې دی شي چې هغه زو نازل کوم مثل ما انزل الله پشان داغه چې څنګه نازل کړو الله. ولو ترى اذ الظالمون او کتو ویني چرته هغه وخت چې ظالمان فی غمرات الموت په سختو د مرګ کې وي والملائکه او فرشته باسط ایدیهم راوګ د کړي وی خپل لاسونه دیتا اخرجوا انفسکم چراو باسه روحنا خپل اليوم تجزون نن ورځ تاسو ته بدر کول شي عذاب الهون عذاب د ذلت بما کنتم تقولون په سبب داغه چې تاسو بویل علی الله په الله باندې غیر الحق نه حق وکنتم ان آیاته او تاسو وی داغه د آیاتونو نه تستكبرون تکبر کون کې لوی کون کې.